الیکشن باندې خاني شهید 14 کاله جیل کاټ کړی یو انسان 14 کاله پر جیل پر کاټ کړی دی تا د پاره ووټ راوړی دی زموږ د پاره اهمیت دا دی چې موږ 10% 15% 10% ووټ استعمالوو پښتونخوا مليان پارټي کدلته د سکول بنیادی شو سوي دي کله هسپتال بنیادی شو سوي دي کدلته روډ دی کدلته د کښنی غلیانې دي ک سټریټ لایټ دي ک پلانې دي ک ټایلز دي ک پلانا ده ک هر څه دي دا پښتونخوا مليان پارټي کړی چې سنټر نس موږ دلته د زنانو د پارا هسپتالو دغه نه لرو موږ یو داسې پلانینګ په بنیاد باندې د اشار نه جوړیږي د نوې زمانه نن چې 20مه صدۍ ده په دې کې یو پلانینګ باندې یو شارونه جوړیږي د ټول د مخه د اجدو سوامت په کور کې راغونډ شو د پښتونخوا مليان پارټي محترم چیرمن محترم محمود خان اصلي په اجازه د ټول د مخه د پښتونخوا مليان پارټي لخوا سره د اجدو سوامت ډېر مننه کوو ډېر قربانۍ وایو چې دونه بهترینه غونډه جوړه کړل او په غونډه کې د پښتونخوا مليان پارټي صوبایي ضلعي تحصیل علاقایي رهبري او د علاقې ډېرو قدرمنو سپینږیرو د بڑیز قوم ډېرو قدرمنو سپینږیرو مشرانو ستاسو د ټولو په اجازه باندې چونکې الیکشني کمپین دا چلیږي نو په دې کې پښتونخوا مليان پارټي هم الیکشن کې د خپل کمپین چلی خو موږ صرف د الیکشن لپاره نه راغلي پښتونخوا مليان پارټي تاسو وینئ چې هر وخت هر شپه هر میاشت کې د پښتونخوا مليان پارټي مختلف میټینګونه تقریبا په دغه یو حلقه کې چې یو ځل 15 شپېته ابتدایي نوټان نو یو ځل 15 شپېته غونډې په میاشت کې کېږي هغه د دې لپاره نه کېږي چې موږ ووټ غواړو ووټ په ډېرو خبرو کې یوه خبره ده لیکن خبرې زموږ د وطن دي زموږ د کام دي زموږ د دې کوټې ښار په دې کوټې ښار کې چې کوم مشکلات دي تکلیفات دي خوارۍ دي دلته چې موږ ورځ په ورځ باندې د یو مشکل سره مخامخ کېږو دا کوټې ښار یو زیرمه غواړي دې کوټې ښار ښاریان دا به خامخا په دې باندې یو سوچ او فکر سره شریکوي چې دا کوټه ښار څه پکو دا پښتون آباد دی د شلدره ده د پښتون دره ده دا ګرد علاقه د بازار څخه په 20 منټ کې ده د کوټ ښار په 8 کیلومتر کې ګرد ښار دی لیکن د کوټ ښار د یو سره چې بل سر ته جې په 4 غنټې په موټر کې نه ستلای په شو باندې د نیم غنټې د 1 غنټې لار دا کوټ ښار یو بندوبست غواړي په دا کوټ ښار کې وب نشته د وب یو بندوبست نشته د دې لپاره چې څه ممبران راغلي دي دا د کوټ ښار د ښاریانو لپاره هغه شان ته سوچ نه دی کړی نه فکر کړی دی چې د دې کوټې وسد درکو په کوټ ښار کې چې په لکونو دا وخت بچان راکېږي د دې بچان لپاره سکول نشته یو تعلیمي اداره نشته یونیورسيټي نشته یو داسې سیاحت مرکزونه نشته زموږ په دغه علاقه کې موږ ګرځېدلي په دغه علاقه کې دا عام د زچا بچا سنټر نشته موږ دلته د زنانو د پارا هسپتالو دغه نه لرو موږ یو داسې پلانینګ په بنیاد باندې د اشار نه جوړیږي د نوې زمانه نن چې 20مه صدۍ ده په دې کې یو پلانینګ باندې یو شارونه جوړیږي خو لیکن د دې لپاره په 2014 کې پښتونخوا مليان پارټي رااله پښتونخوا مليان پارټي خپل کوشش وکړي په 4 کال کې په خلکو ولګېدي پښتونخوا مليان پارټي حکومت ختم لیکن بیا هم پښتونخوا مليان پارټي کدلته د سکول بنیادی شو سوي دي کله هسپتال بنیادی شو سوي دي کدلته روډ دی کدلته د کښنی غلیانې دي ک سټریټ لایټ دي ک پلانې دي ک ټایلز دي ک پلانا ده ک هر څه دي دا پښتونخوا مليان پارټي کړی بل څوک د دې داوایګر نشته
دا علاقه خو پښتونخوا مليان پارټي 10 کاله د ډاکټر کلیم الله صاحب چې د تراغلي په دې علاقه کې کار کوي په وخت کې موږ سره راتلو پښتونخوا مليان پارټي بعد بیا د کار نه دی سو دا بیا د بعد مرغه د حدیث په 15,000 دا وټونه د بلوچ د سندي د پنجابي د پښتنو د دې ګډو وټونه واخاته زموږ ورونه هزارګان دي دا و 15,000 وټ لیکن دا هغه د ووټ ریشو برابر و هغه خپل ووټ پر وخت باندې د الیکشن په ورځ استعمالوي 15,000 ووټ کې به اول هم د دیو دویم هم د دیو 10 کال د دې علاقې څخه سټ کړی 10 کال د علاقې به نمائندګي وو پښتونخوا مليان پارټي د دې لپاره کیس کړی دی اوس په کوټو کې دي در هر ځای په دې لپاره دا سیټه ګټلې نو مهرباني وکړئ دا دې سټي ګټلې دي دا علاقې به خصوصي خپل ووټ اچي اوس هم 15,000 ووټ په دې علاقې کې پروت لیکن زمانه دي خیال چې ووټونه به ډېر کم زیات استعمال ورور ووټ د الیکشن په ورځ باندې ووټ په کار سره وباسي ووټ به کار دي نرو د شدي ووټ ستا یو ووټ جلی نسته په دې علاقې کې ووټ یا د لیدې یا د باندې تللی نو که د باندې تللی دي هم په کار دي چې په رجسټر کې ولیکل شي هغه ووټ راوړل شي او که د ننه د لیدې دا ووټ باید چې راوایستل شي د دې ووټ اهمیت دا نن چې تاسو الیکشن کوئ دغه الیکشن باندې خاني شهید 14 کاله جیل کار کړی یو انسان 14 کاله پر جیل پر کاټ کړی دی تا د پاره ووټ راوړی دی زموږ د پاره اهمیت دا دی چې موږ 10% 15% 20% ووټ استعمالوو مهرباني وکړئ ورور خپل ووټونه راوباسئ ووټ استعمال کړئ د خپل کام د وطن په د شګړې لپاره استعمال کړئ د سبا لپاره استعمال کړئ دا کوټه شهر اوبه غواړي د دې لپاره په 2014 کې هالک ډیم مانډي ډیم او برج عیس خان ډیم دا پښتونخوا مليان پارټي د صوبه د مرکز سره د دې ځای سره منظور کړ لیکن پر دې باندې دا 40 عرب روپی تقریبا 40 عرب روپی د مرکز څخه پر دې باندې کار شول اوس پر سره خپل باندې دغه راغلي دي په د مابین کې زموږ حکومت نو دا کار لږ قرار شو اوس داسې حالات دي چې پښتونخوا مليان پارټي ان شاء الله د دې بعد به بیا یو داسې حکومت د بلوچ پښتون سره یو داسې نېشنل حکومت جوړوي چې هغه به بیا د دې ځای هغه میګا پروجیکټ چې دی دا به برته راوړي سل ډیمه پښتونخوا مليان پارټي په دازه کې د مرکز سره په دا غروت شاوخوا سل ډیمه په 2013 دراتلس کې جوړ سل ډیمه د صوبایي حکومت ته خاصه منظور شو دا کې شپږ بیا ډیمه جوړ شو چې بیا حکومت لاړی بیا د ډیمونو بم تللی نو دا وبزیر مغواړي د دې مځکې وبزیر مغواړي دلته ځینې مشکلات دي دلته ځوانان غټیږي پلانا کیږي روزګار نشته یو داسې زموږ سکیل د پاره زموږ یو داسې سنټرال نشته چې زموږ بچان سکیل زه په قومي اسمبلی کې کوم اخري خبره کوم موږ سوال کړی دا ورسیز پاکستانی چې د دې تعداد موږ وښو نو 1 کروڑ پاکستانیان چې دا ورسیز پاکستانی ورسیز پاکستانی هغه خلک دي چې پاکستان په پاسپورت باندې د دې سکیل زای څوک ټیکنیکل څوک انجینیرینګ څوک ډاکټري څوک پلانای شي څوک مکانیکل څوک دروازه لګولای شي څوک دغه استاد دي د یو شي هغه داګه سرټیفیکټ جوړ کړی نو دا جی دا دنیا ته سکیل لیبر دنیا غواړي دغه لپاره په دې کې زموږ د پاکستان سره 1 کروڑ انسانان چې ما هر څو زور وکړي په دې ګرد صوبې لپاره 2-3 زره کسان د هغه بلوچي علاقې د کوادرو د پسنی هغه په دوبۍ په دا کې مزدوري کولې نور یو سړی هم د دې ګرد صوبې سره نه وپکشي چې 1 کروڑ نوکري کې ستا 15 کسان نه پکشي تسکیل نه لري نو دا به څنګه کیږي
نو دا ګرده سوچ غواړي فکر غواړي نو پښتونخوا ملي پارټۍ ستاسو هر وخت د وسایلو لپاره ستاسو د وسایلو لپاره جلسه ده جلوس ده اشتراکار دي فلانی دي ظلم دي د پولیسو دي د تاڼې دي د فلانی شی دي د هر شي هغې چې دی د دې لپاره پښتونخوا ملي پارټۍ خپل دریځ هر وخت ښکاره کړی دلته ستاسو سره پر هر وخت په میدان باندې ولاړ نو ان شاء الله تعالی دا شان بګته پر مخ باندې بیا مشر راغلی دی مشر خپل مجلس کوي نور مجلسونه هم موږ لرو ډېره مننه تاج دوست محمد یو بیا ډېر کور ودانۍ وایي ډېره مننه کوو کور ودانۍ